د شوګر دپاره چې دا سپینه چیره ده بلډ پرشر شوګر دپاره ډېر ښکلی کار کوي چې یو ډبی زه ګارنټي ورکوم چې یو سړی شوګر بیمار یو ډبی وخوړه نو هغه به ښه برابري خپلو کسانو ته دا وینا کړې ده چې تاسو به ټور والا ته چیړ میړ په دانه شوګولو غږ غوږ نه کوئ که څوک چیره اخلي او که نه اخلي ځانه به انجوزي کوي ځانه به ګرځي که یو سړی چیر هم وخوري خو تاسو به میلمه ته غږ نه کوئ ولې چې په دې زما د ثابتې علاقې زما د سوات نوم خراب راځي باغونو کار زما سره دا تقریبا د 2010 نه شروع دی لیکوټ ته لیکوټ ریه ده د کالام نه 6 کیلومتره لاندې دا تقریبا چې د 30 کالو بوټي دي او زما کار چې دی دا 2010 نه والا د دې ټیمه پورې زه کوم لاول په سوات کې ډېره زیاته مڼه وه ما به د مڼو کار کوم چې مڼه ختمه شوه زما مڼه خوښه وه هغې به وخاړو کې به ښودی شوه دا شلتالن ملتالن او دا نور فروټ مې بدې شي دا شوقیه کومه دا مې خوښه ده شوقیه کومه دا میوه مې خوښه ده چې په دې باغ کې ګرځم دې ونې ته ګورم جدا مې ترې چوته کړې ده ښه باقي د دې سره د بادامو کار شته زما د سیبو کار شته زما د دې خروټو کار شته دا زما کار دی دا په دې علاقه کومه ونځه کې مې بادامو کار دی کار چې دی دا ډېر یو ګران کار دی مشکل باندې شو کولی کېږي جي او سپریګانې ډېر زیات دي سرې کړاوونه پکې ډېر زیات دي چې په بل نورو فروټو کې ستا 4 مزدور لګېږي په دې کې به ستا تقریبا دغه 20-15 کسان کار کوي ولې چې فروټ نازک دي وړه میوه ده ډکول شو کول ډېر ګران کار دی یاره جي په دې کې تقریبا فرانسي ده او دا بله سپینه چیره ده توره ده او 12 قسمه چیره کېږي جي په نمبر راځي لکه څنګه چې په شلتالو کې نمبرې دي هغه شانداش د دې کلرونه جدا جدا په دې کې تقریبا دغه 17 کلر راځي لاول دا تور شروع کېږي ټولو نه مخکې توره چیره شروع کېږي بیا ورپسې سری بیا ورپسې بل قسم ګلابي غونته کې کلر راوړي هغی بیا ورپسې دا سپینی بیا پسې ورپسې داسې اوږده غونته کې توره د ټولو نه لیټي خونانو په شان دی هغی جي او ډېر نمونې دي زما لا نومونه نه راځي دې ته په انګلیش کې نومونه وایي او هرې ونې ته چیټ پروت دي نو اوس زما نه هغه ایرې دي د شوګر دپاره چې دا سپینه چیره ده بلډ پرشر شوګر دپاره ډېر ښکلی کار کوي او ډېره ښه چلیږي چې یو ډبی زه ګارنټي ورکوم چې یو سړی شوګر بیمار یو ډبی وخوړه نو هغه به ښه برابري او چې پرمن خوري نو هغه خو بیا د هغې څه یاره جي اوس را سره بیا قباغات زما خپل دي جي ما لګولي دي په کلونو پټي نیولي دي او د کال 12 میاشتې زه د دې خدمت کوم په واورو کې هم کومه خو بس لګیا یم چې دا اوس وشو کېده چې سره به ورهار کړم دلته په جیمې کې سره کار نه کوي جي په اوړي کې اوس چې دا وشو کېده زه به سره ورورتم دا به روان کال له کار وکړي روان کال له به دا غوټۍ جوړه کړي دا به کار وکړي یاره د 500 کسانو پورې 2 میاشتې کار یې 50 کسه زما سره کار تقریبا زموږ نننۍ 9-10 ورځ ده دا به جي د هغه پورې چلیږي د اختر کېدای شي د اختر د 10 پورې وچلیږي 15 پورې یاره جي په روز کال ډېره سخته ګرمي وه شی په یو ځای را رسېدلی و او سږ کال پکې لږه لږه وخت راځي لږ کته لږ بره نه موږ ته سږ کال پیده راوځي په دې ټیم په ویستو په روز کال په دې ورځو زما چیره ختمه وه جي موږ تلي وو دا د څه وجې نه چې موسم ډېر آی ګرم و او ټول باغونه یو شان راغلي وو دا نه چې یاره دا شین دی او دا دغه دی ټول د زړه دا ترک چې دی جي دا اوس هم زموږ پړه کې دی ځکه چې سیلاب نه چې د پشکل سیند زیات شو نه د بارین سره زویونه وران دي دا به موږ ته بني بیا هغه شی دی ښه په روز کال روډ وران شو جي ما د 15-20 لک روپو خو ځان دا ځای پرېښودو پیسې پاتې دي څه کال به د خلکو سره ماته لارې ولې بند دی دا کاروبار دی خلکو سره پیسې خوړلې وې چا 50,000 اخیستې چا لک اخیستې ما ته یو چې پیسې مونږ خوړلې دي راتلونکي کال له بیا دا شی ستا دی او دا زما روزګار دی جي نور کله به باغونه په روزکني کال کې په 13 کلونو کې زموږ باغونه ښه راتله نو موږ به وایو یاره چې موږ به ارزان چلول چې یاره دا خلک یې په مینه وایي او زموږ نه خراب نه شي ارزان یې وچلولې څه کال چې دی فصل جي کمزوری راغلی موږ له زموږ هغه لغم نه کوي کمې بیې چې موږ کړي دي هغه سر زموږ نه پوره کوي فصل کمزوری دی او ټوریزم والا نشته او کار زموږ ډېر زیات څه کال ډېر ګډوډ دی جي او نور کله به موږ ډېر ښه او کارونه د دې داسې دي چې د دې نورو فروټونو او د دې نه ډېر مختلف دي ټور والا چې راځي زما خپلو کسانو ته دا وینا کړې ده چې تاسو به ټور والا ته چیړ میړ په دانه شوګولو غږ غوږ نه کوئ
کو څوک چیرې اخلي او که نه اخلي ځانه به انجوزي کوي ځانه به ګرځي که یو سړی چیرې ومخوري خو تاسو به میلمه ته غږ نه کوئ ولې چې په دې زما د ثابتې علاقې زما د سوات نوم خراب راځي دا ورته زموږ د طرف اعتراض نشته ځانه به ګرځي ځانه به ترې چیرې خوري ځانه به تصویران وباسي زما د طرفه دا رغه نشته جی मेरा नाम दानिश इब्राहिम है, इस्लामाबाद से हम लोग। यहाँ का लोकल का हमने सुना है जी चेरी आपकी ताज़ी भी है और फ्रेश भी आप उतार के भी दे रहे हैं, तो इसका जो टेस्ट अभी खा के भी हमने चेक किया बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अपने घर वालों के लिए जी, माँ बाप के लिए स्पेशल 2 डब्बे लिए हैं, बच्चों के लिए लिए हैं, बेगम के लिए लिए हैं, तो पूरे फैमिली के लिए लिए। बाग में घूमे जी, बाग बहुत अच्छा लगा है और माशाल्लाह ये हमारे पूरे मुल्क के लिए हमारे ऐसे बाग होने चाहिए और हमारे इनकी प्रमोशन बड़ी ज़रूरी है। मेरा नाम सैयद अदनान है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। नहीं माशाल्लाह अभी सीज़न स्टार्ट हो गया, जून का मौसम है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो मौका है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ। मेरा यहाँ पर पर्सनली जो है वो दूसरी दफ़ा का टूर है और मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि वो यहाँ पर चक्कर लगाएँ। और स्पेशली इस बाग के बारे में बता दूँ कि चेरी पिंडी इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि जिस हिसाब से महंगाई है, जिन बागों से ये निकल रही है, अगर यहाँ पर वो आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर भी थोड़ा सा खर्चा करके जाएं ताकि इन लोगों को भी सपोर्ट और इनको भी इंकरेजमेंट मिले कि ये आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बागात इस तरह के यहाँ पर लगें।